د تحصیل مندړ په کوګا کلي کې ګڼ شمېر خلکو د ناظم سوراب خان په کوششونو په عوامي نشل پارټۍ کې د شمولیت اعلان وکړ. د صدر مندړ نصیب خان د مشرۍ لاندې په شمولیتي غونډه کې د پارټۍ صوبایي جنرال سیکرټري امیدوار پی کې 77 سردار حسین بابک، ضلعي صدر محمد کریم بابک او ناظم سوراب خان نه علاوه کارکنانو په ګڼ تعداد کې شرکت وکړو. غونډې ته د وینا په وخت سردار حسین بابک وویل چې چا په موږ د دهشتګردۍ تور لګوو، نن د هغې په حکومت کې دهشتګردي څوک دا الزام به یې لګاو چې کله به دلته دهشتګردو دماکه وکړه، بې ګناه وژنې به یې وکړې، په موږ ته به یې دا الزام لګاو. وایي نیشنل پارټۍ او د نیشنل پارټۍ مشرانو د امریکې نه پیسې اخیستې. موږ نن تپوس کوو چې دا د آرمي پبلک سکول واقعه د نیشنل پارټۍ په حکومت کې خو نه شوې، دا خو د انساني تاریخ انسانیت سوز واقعه وه. هغې زیاته کړه چې د پی کې 77 خلک په د قومي اسمبلی امیدوار ته په راروان الیکشن کې 17,000 ووټ ورکوي او په باري اکثریت په یې ګټي. په ځاني توګه به چملا مازی خودخیم د قومي اسمبلی په ووټ کې 17,000 ووټ ورکوي، 17,000 ووټ ورکوي. تاسو خو هغه واده یاد ټول ته کړه. رینو وویل چې عوامي نشل پارټي د ورورولۍ، امن او مینې نوم دی او ټول ولس ته اپیل دی چې د باچاخان په قافله کې ملاتړ وکړي. سردار حسین بابک وویل چې د 2018 الیکشن به ریفرنډم وي او ټول سیټونه به سره جنډه ګټي. ټولې پارټۍ د الیکشن په تیاریانو کې مصروفه دي او هره پارټي د خپلې ګټې دعوه کوي. عمران بنیری، مندړ نیوز، کوګا، بونیر.